बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। من د ریډاکس ټایټریشن د استعمال ځایونو سفر کې شروع کړی و. په هغې کې تیر لیکچر کې موږ اکسیډایزینګ ایجنټونه ویلي وو چې هغه سودیم پراکساید او هایدروجن پراکساید دی، همدارنګې پوټاشیم پراکسوډای سلفیډ او امونیم ډای اکزو سلفیډ او سودیم بسمیتایډ دی. ننني درس کې زموږ ارجاع کوونکي عاملونه ریډیوسینګ ایجنټ هغه ته ویل کېږي چې هغه الکترون ډونر وي، الکترون ورکوي. نو په هغې کې یو سلفر ډای اکساید دی او هایدروجن سلفاید دی چې دوی ارجاع کوونکي دي. صحیح ده؟ فلزات ټول ارجاع کوونکي دي که نه، نو هغوی به الکترون ورکوي. اکسیډایزینګ ایجنټ به الکترون اخلي. نو که سلفر ډای اکساید دی او که هایدروجن سلفاید دی SO2 او همدارنګې H2S دواړه چې دي ګیسونه دي او ټاکسیک ګیسونه دي. صحیح ده؟ او خراب بوی لري. او د ملټ ریډیوسینګ ایجنټ دي، یعنې نرم ارجاع کوونکي دي، قوي ارجاع کوونکي نه دي، ملټ دي. نو موږ سره د سلفر ډای اکساید چې کوم موږ سره مثبت پوټینشل دی 0.1 دی او د سلفر چې دی دا موږ سره 0. د هایدروجن سلفاید چې دی 0.14 دی. صحیح ده؟ نو دا یاد ولرئ په ریډیوسینګ ایجنټ کې چې پازیټیو اکسیډیشن سټیټ چې څومره کمي هومره سټرانګ ریډیوسینګ ایجنټ دی. نو 0.1 دی 0.4 نو دې نه معلومیږي چې سلفر ډای اکساید په مقابل کې هایدروجن سلفاید قوي ارجاع کوونکی دی. دواړه چې دي ګیسونه دي او موږ چې واټر سالوبل دي، اوبو کې منحل دي، هم د سلفر ډای اکساید اوبو کې منحل دی او هم د هایدروجن سلفاید. هایدروجن سلفاید روټن ایکس په شان بوی کوي، خصا شوی هګۍ. که موږ دا استعمال کو او بیا موږ غواړو چې اکسیز ریجنټ لري کو نو جوش په ورکو دواړه ګازونه دي وابلوځي او دا به موږ له ارجاع کي مثبت 3 په مثبت 2 باندې. نو مثلا که موږ سره د اوسپنې اوري نو هغې کې دواړه امکانات شته چې اوسپنه 2 مي اوسپنه 3. نو زه غواړم چې زه اکسیډایزینګ ایجنټ یا اکزیټومیټریک ټایټریشن زه وکړم. صحیح ده؟ نو اکزیټومیټریک ټایټریشن زه کوم نو باید اوسپنه 3 زه باید بدل کړم اوسپنه 2 ته. نو هغې دپاره باید زه یا د هایدروجن سلفاید نه جنرالي په لیبس کې استفاده کېږي، خلیبونو کې. صحیح ده؟ چې هغه بوی موینو سیستم لري چې هغه وباسي. همدارنګې وینیډیم 5 چې دی وینیډیم 15 اکسیډیشن سټیټ کې دا وینیډیم 4 باندې بدلوي او سیریم 4 چې دی دا په سیریم 3 باندې بدلوي. نو ټاکسیک ګیسونه دي او انپلیزنټ سمل لري، ښه بوی نه کوي، خصا شوي هګو په شان بوی کوي، خاص کر H2S. او موږ سره په لیبارټرۍ کې ډېر کم د هغې موږ استعمال کوو ځکه چې ښه بوی کوي. نو ډسټربنس چې دی محصلینو ته او همدارنګې سټافس ته او لیبس کې چې کوم خوښه خلک دي هغوی ته ډېر جوړوي. نو موږ جنرالي موږ د دې نه ډېره استفاده نه کوو. موږ سره چې بل ریډیوسینګ ایجنټ دی هغه 10,2 کلوراید دی. 10,2 کلوراید دی. نو بل ریډیوسینګ ایجنټ هغه موږ سره شو اسین یا 10,2 کلوراید. 10 دپاره علامت څه ده لکه نو کلوراید. نو 10,2 کلوراید 10 کلهی ته موږ یو اسین SN2 کلوراید دا زموږ یو ارجاع کوونکی دی. نو 10,2 کلوراید SnCl2 چې ورته موږ یو SnCl2 نو دا جنرالي موږ استعمالو، یعنې دا ډېر زیات استعمالیږي
ډېر زیات استعمالي کې د چا دپاره چې مونږه اف ای درې د اف ای دوه ته د ارجا کول دپاره ډېر زیات استعمالېږي. کله چې مونږ غواړو چې اف ای درې ارجا کو اف ای دوه ته، نو دې دپاره چې ډېر استعمالېږي هغه 10 کلوراید دی. صحیح ده؟ نو اوسپنه مخکې نه مثلا موږ په سیل کې ډیزالو کړي. صحیح ده؟ اوسپنه مخکې نه موږ تشخیص ډیزالو کړي، حل کړي په یعنې د اوسپنې معدن نه چې کوم سیمپل موږ ته راغلی نو هغه موږ حل کړي په سیل کې. نو موږ سره مثلا سیمپل دی نو هغې سره به موږ څه واچوئ سیل. نو دا ما سره dissolve iron ore sample راشي او دې سره وزد شي علاوه کما SN سین 2 او دا چې علاوه کما نو ما سره به FE3 چې دی دا به FE2 ته بدل کوم. او دې باندې به انشاءالله وروسته چې دی دې باندې بحث وکړو په 10 کلوراید باندې. نور ارجا کوونکي یو خو موږ سره مثلا سلفر ډای اکساید او H2S شو، همدارنګې 10 کلوراید شو، همدارنګې موږ سره ځینې میټلز دي، ځینې فلزات دي چې ښه ارجا کوونکي دي، همدارنګې ملګمز دي. the binary solution of metal with mercury سیمابو سره چې کوم د فلزاتو کوم محلول یې هغې ته موږ املګم یا املغم یو. نو مختلف فلزات چې دی دا موږ استعمالو از ا reducing agent. صحیح ده؟ نو نمبر آف میټل چې دي فلزات موږ استعمالو از ا ارجا کوونکي از ا reducing agent. پاغې کې مونږ ویلی شو چې مثلا مونږه چې مونږ فلزات استعمالو نو په ځانګړي توګه باندې مونږ سره AG مونږ ایز ارجا کوونکي استعمالو، جس چې دی مونږ ایز ارجا کوونکي استعمالو، کیډمیم چې دی ایز ارجا کوونکي استعمالو، الومینم چې دی المونیم ایز ارجا کوونکي استعمالو، نیکل مونږه ارجا کوونکي استعمالو، کاپر واخه کاپر په ځای ما کو باټ ولیکو او همدارنګې HG سیماب. نو په تحلیلي میتودونو کې پروسیجرونو کې فلزاتو څخه د ارجا کوونکي په توګه چې موږ استفاده کوو هغې کې سپین زر جست شو، همدارنګې کیډمین، المونیم، نیکل، مس او HG شو. بیا چې موږ دا استعمال طریقه یې څنګه ده، نو ځینې وخت کې دا موږ استعمالو د راډ په شکل کې، صحیح ده، یو سیخ په شکل کې. ځینې وخت کې دا موږ استعمالو د تاو شوي تار په شکل کې، یو کوایل یو تاو شوي تار په شکل کې دا موږ استعمالو، صحیح ده. نو ځینې وخت کې راډ مثلا د ما سره جستو یو پترې دی یو راډ دی ډایرکټ محلول ته نباسه، صحیح ده، یا د کیډمیم د المونیم سیخ دی، مثلا د المونیم یو سیخ دی ما سره ډایرکټ زه انلیټ کې زر نباسم، صحیح ده، یا د مس یو سیخ دی یا د هغې تار دی مثلا تاو شوی تار دی، دې ته موږ کوایل یو، صحیح ده. او دا موږ چې کوو مستقیم نه نباسو په محلول کې، صحیح ده. نو ډایرکټ موږ دا انسرټ کوو، داخلو د انلیټ سالوشن کې، دا موږ سره ډایرکټلی دا موږ انسرټ کوو انلیټ سالوشن ته.
نو کله چې ارجاع مکمل شي، کله چې ارجاع مکمل شي نو هغه به چې کوم تار دی د فلز یا چې کوم سیخ دی اتې را لرې کړه او بیا یې وینځه. نو لرې کولو کې یعنې فلزات لرې کول د بیا د سالوشنز نه یا انلیټ نه هغه ایکسز اماونټ چې مخکې موږ لرې کوو دا لږ اسان دی. بله طریقه چې موږ استعمالوو چې دا هغه ریډکټر ده، میټل ریډکټرز، فلزي ریډکټرونه. نو دا ریډکټر طریقه په دې باندې ښه ده چې دا ما سره چانسونه زیاتوي د انلیټ سالوشن د کانټیکټ د تماس د چا سره د میټل سره. یعنی ریډکټر طریقه چې ده دا موږ سره دا چانسونه زیاتوي چې په محلول به په ښه توګه باندې د فلز سره یا د فلزاتو سره په ښه توګه باندې شي تماس کې شي. نو هغې دپاره موږ چې جوړو ریډکټر جوړو. ریډکټر څه شی دی؟ دا موږ سره یو ریډکټر موږ دلته ښودلی دی چې یو ریډکټر موږ ښودلی. نو په ریډکټر کې څه شی دی چې ما سره یو کالم دی صحیح ده، د شیشې یو کالم دی او دغه کالم دا موږ سره شیشې کالم دی. د شیشې کالم کې صحیح ده دې کې موږ څه اچولې د فلز وړې ذرې چې دي چې موږ انګلیسي کې هغې ته موږ ګرینول یو وړې دانې دا موږ اچولې دي. خو د فلز هغه فلز چې دا موږ ایز ا ریډکټنټ استعمالوو صحیح ده ارجاع کوونکي په توګه موږ استعمالوو. نو د هغه موږ وړې ذرې چې دی هغه موږ په دې دغه کې اچولې په دې شیشې نل کې او لاندې چې دی موږ سره پرپوریټډ یا فلټر ډسک دی وړوکی لرونکی یو ډسک لګېدلی دی چې او بر نه زه سالوشن را پرېږدم نو ما سره فلز چې دی فلز سره به دغه سالوشن چې کله یو تیریږي نو دا به ورسره حل کوي او هغه دغه چې کوم دی چې کوم زموږ انلیټ دی د هغې به ارجاع کېږي. نو په دې طریقه باندې ریډکټر میتود باندې د انلیټ سالوشن د فلز سره په ښه توګه په تماس کې کېږي صحیح ده. او دلته که موږ ویکم پمپ استعمال کوو نو دغه فلټریشن عملیه چې ده یا دغه سکشن عملیه چې ده دا موږ نور هم چې شی کولی شو سپیډ اپ کولی شو. نو ما سره اصل کې دا ریډکټر څه چې یو شیشه ده چې په هغې کې د فلز یا د ارجاع کوونکي فلز وړې ذرې موږ سره چې او د هغې څخه موږ محلول تیرو او موږ سره چې کوم انلیټ سالوشن دی به لاندې راشي. نو بر نه به ته انلیټ سالوشن چې دی هغه ته اضافه کې صحیح ده انلیټ سالوشن به اضافه کې انلیټ سالوشن او دلته به ته انلیټ سالوشن چې کې کلیکټ کې دلته به ته کلیکشن کې صحیح ده. اوس که موږ سره دا خو موږ سره جنرال دی صحیح ده. اوس که ډېر زیات فعال فلزات دي موږ سره مثلا جس کډمیم او المونیم نو دې کې بیا ستونزه دا ده که موږ سره فعال فلزات دي فعال فلزات مثال په توګه موږ سره جس دی
دینه ز محلول تیروما یا کډمیم دی دینه ز محلول تیروما یا د المونیم دی مثلا دینه ز محلول تیروما نو دا یوازې انلیټ ریډیوس کوي یوازې انلیټ ریډیوس کوي نه بلکې یو بل ستونزه هم جوړوي چې په خپل هم په تیزابي محیط کې څه کېږي حلیږي خپل هم په تیزابي محیط کې دا څه کېږي حلیږي او چې حلیږي هایدروجن څه کوي زیاتوي دا بل ستونزه نو که زه فلزات از ریډکټنټ استعمالومه از ریډیوسینګ ایجنټ استعمالومه از ریډکټنټ استعمالومه نو کله چې دا د دغه ریډکټر کې دا تیریږي دغه شیشې نل کې چې دا ما اچولي مثلا د کې موږ جس واچول او هغې نه زه دغه انلیټ تیروم صحیح ده انلیټ خو به تیریږي به خیرجا شي خو ستونزه دا چې جس چې کوم دی دا ګرینولز دغه دانې د جستو دا به هم ډیزالو شي او ما سره چې کوم تیزاب دی نو هغه د هایدروجن بد شي کې دغې به آزاد کړي there's a problem نو دې کې مشکل شی شو چې یو ساید ریاکشن مونږ سره پیدا شو پکې صحیح ده زه خو نه غواړم چې تیزاب آزاد شي نو یو ساید ریاکشن وشو جانبي تعامل وشو ما سره چې هغه د هایدروجن ازادېدل دي یا نور داسې تعاملات دویمه خبره ده یو مشکل دویم دا چې ما سره فلز ډېر زیات مصرفېږي فلز چې دی دا به ډېر زیات مقدار کې څه کېږي مصرفېږي دا به ډېر زیات مقدار کې مصرفېږي او دریم غټه ستونزه یو ستونزه خو دا چې جانبي تعامل هایدروجن ګیس ازادېږي نور داسې تعاملات کې شي امکان ولري دویم دا دی چې ما سره به فلز ډېر زیات مصرفېږي او درېیمه ستونزه چې دغه ما سره چې کوم میټالیک آین دی میټالیک آین دا هم په سیمپل کې شتون ولري یعنی مثلا جس چې دی دا هم سیمپل ته تللی جس بدلته وي دا بله ستونزه نو کله چې موږ فعاله فلزات استعمالوو صحیح ده نو هغه یوازې نه چې انلیټ دغه کې ارجا کې خپل هم حلیږي هایدروجن ګیس ازادوي جانبي تعاملات هم کوي زیات مقدار کې ما سره فلز هم مصرفېږي خپل هم حل شو سیمپل ته به ځي نو دا یو بله ستونزه موږ سره جوړوي صحیح ده نو د دې د حل دپاره دغه شیان چې دي د دې د حل دپاره ښه دا ده چې موږ داسې فلزات استعمال کو چې هغه املګمیټ شوي هغې سره اچ جي یا سیماب یو ځای شوي نو د دې پریونټیشن داسې کولی شو صحیح ده د پریونټیشن چې دی د پریونټیشن داسې کولی شو چې موږ داسې میټل امالګم استعمال کو یا امالګم استعمال کو د فلز او د امالګم څخه جوړ کو محلولونه دی نه د فلز او د میټل د فلز او د سیمابو محلول جوړ کو چاغې ته موږ امالګم یو صحیح ده نو موږ به څه واخلو چې فلز به واخلو او دا مرکري سره یو ځای مرکري اچ جي سره نو ما سره چې کوم اچ جي میټل نو دې ته موږ امالګم یو
نو امالغم شوی جست چې دی دې ته بیا موږ جانز ریډکټر یو مثلا که زه جست واخلم او سیمابو سره ځای او ځای کړم نو صحیح ده نو ما سره به راشي جست نو دا دغه جست امغل شوی جست چې امالغم دغه ورسره دی سیمابو یا امالغم شوی جست چې دی امالغم شوی جست ته موږ جانز ریډکټر یو جانز دا عدل چې کوم سره دی دغه شکل چې دی دا موږ سره جانز ریډکټر دی دا چې موږ سره دا د جانز ریډکټر دی دا جانز ریډکټر دی د شکل کې نو ما سره دانه‌دار دانو پشان امالغم دی دا ډاټ ټکی ټکی چې تاسو ښکاري نو دې کې ما سره جست او سیما موږ یو ځای کړي مکس کړي دي هغه موږ دغه ګلاس ټیوب چې دی شیشو چې دغه نلکه ده دا ته موږ ډکه کړي او هغه باندې بر موږ سولوشن غورځو او موږ سره لاندې به چې دی خپل انلیټ چې دی دا چې کومه اخلو نو موږ به دغه جانز ریجن چې جوړو جانز ریجن چې موږ جوړو موږ به څه وکړو چې جانز ریجن جانز ریډکټر لپاره اول به ته وړې دانې د جست واخلي نو موږ ګرینولیټډ زنګ واخلو او دا به موږ د رقیق محلول د AgCl2 سره یو ځای دې کې Ag اکسیلیشن سټیټ 2 دی نو ما سره به چې کله زه ګرینولیټډ زنګ واخلم او د دې زه تعامل کوم د رقیق AgCl2 محلول سره نو په دې کې به Ag چې دی دا آزاد شي دی نه او ما سره به په سطح باندې د سیمابو یو کوډ جوړ کی یو غلاب به جوړ کی دغه سیماب چې دی دا ما سره په سطح باندې یو غلاب جوړ کی ګوره مخکې ما سره زنګ او د دې ریاکشن کې د Ag2 سره وکړم Ag2 کلوراید سره رقیق صحیح ده نو ما سره براشي زنک پلس Hg براشي او دغه سیماب چې کوم دی دوی به ما سره یو غلاب جوړ کړي په سطح باندې نو بیا جس نشي کولای چې هایدروجن آزاد کی نو په امالغم شوی سطح باندې زنګ نشي کولای چې هایدروجن شي کی دا تعویض کی هایدروجن نشي کولای دا تعویض کی ولی دا ځکه دا به الکتروشیمیکي تاثیر وایي موږ سره اوور وولټیج دی اوور
वोल्टेज दे د हाइड्रोजन په سیما باندې سیما پښتون کې زیات ولتاژ پکاري چې هایدروجن چې دا آزاد شي دا دا موږ سره په الکتروشیمی کې دا موضوعګان شته دي اور ولټیج اور ولتاژ بر ولتاژ د اور ولتاژ دی نو کوم ستونزه سره موږ سره چې جانبي تعاملات هوا چې هایدروجن آزاد ای نو جونز ریډکټر په واسطه یا امالګمیټډ فلزات په واسطه موږ کولی شو دا ستونزه دا ویسو بل دا چې موږ چې جست لاندې سي صحیح ده نو هغه موږ سره د هغې مخنیوی هم چې دا موږ سره څه کېږي دا کېږي نو دغه امالغم شوي جست چې دي دغه امالغم شوي amalgamated just چې کوم دی دا بیا موږ استعمالولی شو په ډېر زیات تیزابي محیط کې ډېر تیزابي محیط کې موږ د amalgamated زنګ هغه just چې هغه امالغم ولري دغه ولري سیماب ولري دې نه موږ بیا په ډېر تیزابي محلول کې استفاده کولی شو او د ریډکټر دپاره مناسب پیکینګ چې دا جوړوي یعنې موږ یې ښه پیک کولی شو د دې نه هغه ریډکټر هغه شیشې ټیوب چې کوم دی بل ریډکټر چې دا خو موږ سره جونز ریډکټر دی جونز رنګ اصل کې جست او امالګم ریډکټر دی بل ریډکټر چې موږ استعمالو هغه سلور ریډکټر دی چې موږ سره سلور ریډکټر نو خپل سلور میټل چې کوم دی ای جی میټل سپینو زرو فلز چې دی دا موږ استعمالو د سیل پښتون کې the presence of a seal څه ده نو دا موږ is a picking استعمالو په میټل ریډکټر کې او خپل سلور چې دی ضعیف is a poor reducing agent دی ضعیف ارجاع کوونکی دی سلور په خپله ضعیف ارجاع کوونکی دی خو د ایسیل پښتون کې د ارجاع کولو وړتیا زیاتېږي ده یعنې خپله سلور چې دی چې خالص سلور یي د ښه ارجاع کوونکی نه دی خو د ایسیل پښتون کې د ارجاع کولو وړتیا دا زیاتېږي دا څه کېږي دا زیاتېږي نو ای جی آین
AG دا سالډ دی صحیح ده او دې سره د ایسیل چې کوم کلوراید دی دا یو ځای شي نو ما څه AgCl جوړوي پلس الکترون الکترون چې تولیدوي خو الکترون چې ورکوي نو it means چې reducing agent شو صحیح ده نو لکه مخکې چې موږ ویله چې سلور چې دی سپین زر چې دی خیر جا کوونکی نه دی صحیح ده سلور چې دی ښه ارجا کوونکی نه دی که موږ یې د زنک ملغم سره کمپیر کړو نو ښه ارجا ښه ریډکټنټ دی په نسبت د جستو د ملغم نو دې وجې نه سلور چې دی سلور ریډکټر چې کوم دی دا ډېر سلیکټیو دی سلور ریډکټر چې کوم دی سلور ریډکټر چې دی خیر جا کوونکی نه دی نو دا مور سلیکټیو دی دا انتخاب پیدار شی نه دی ارجا کوي او بل خو ډېر قوي دی نو هغه شی ارجا کوي جست امالغم چې دی یا جونز ریډکټر چې دی دا خیر جا کوونکی دی او سلور نه دی نو سلور ریډکټر چې دی ډېر سلیکټیو دی then the John's reductor John's strong دی قوي reductor سلور چې دی weak دی نو دې لامله دا سلیکټیو شو سلور چې دا چې موږ سره سلیکټیو دی نو موږ سره جونز چې هغه جستو والا دی او سلور ریډکټر په تحلیلي پروسیجرونو کې د هغې څخه موږ ډېره زیاته استفاده کوو او د هغې استعمال چې دی د دې دواړو ریډکټرونو په لاندې جدول کې شته دی نو دا موږ سره د سلور ریډکټر چې هغې ته موږ والډین ریډکټر هم وایو او جونز ریډکټر د دې ترمنځ چې دی دا مقایسه ده ټایټینیم 4 چې دی ټایټینیم 4 جونز ریډکټر چې دی ټایټینیم 3 ته بدلای خو سلور ریډکټر چې دی هغه نه بدلای یا والډن ریډکټر وینیډیم 15 چې دی وینیډیم 4 ته سلور هم بدلای سلور ته بدلای خو جونز ریډکټر بیا 2 ته ځکه سترونګ ریډکټنټ دی قوي ریډکټنټ دی کرومیم چې دی سلور ریډکټر چې دی درو ته نه ارجا کوي او کرومیم چې دی 2 ته بدلای جونز ریډکټر مولبډینم چې دی د شپږ اکسیډیشن سټیټ نه 15 ته بدلای سلور ریډکټر خو مولبډینم چې دی موږ سره د شپږو نه 3 ته بدلای صحیح ده نو دا 3 دی لکانو مولبډینم 3 اکسیډیشن سټیټ ته بدلای آیرن 3 چې دی موږ سره بدلیږي آیرن 2 ته دواړه دې کې دواړه سیم دي صحیح ده دې کې دواړه څه لري ورته والی لري نو دې ځکه موږ سره سیمیلریټي ده د سلور ریډکټر او د جونز ریډکټر صحیح ده او د نورو کې سیمیلریټي خو هیڅ درک نه ښکاري کاپر چې دی 2 نه 1 ته بدلای سلور ریډکټر خو جونز ریډکټر یې بیا 0 ته بدلای صحیح ده او یورینیم چې دی سلور ریډکټر چې دی شپږو نه بدلای سلورو ته خو جونز ریډکټر چې دی سلورو 2 ته بدلای صحیح ده دلته دوم دی صحیح ده او دا موږ سره ریاکشن دی او دا موږ سکوک نه راغستی نو که سکوک کې موږ وګورو نو والډن ریډکټر چې دی اوسپنه 3 بدلای اوسپنه 2 ته او جونز ریډکټر چې دی دا موږ سره بدلای د جونز او د والډن او سلور ریډکټر دا سیم دی لکانو
چې موږ سره سیم دي د والډن ریډکټر هم وایي او سیلور هم ورته وایي سکوپ کې دا شته لکه والډن ریډکټر او جانز ریډکټر هغه پاس شکل چې موږ راغستی دی هغه ټیوب کې موږ سکوپ نه راغستی نو اوسپنه درې چې اوسپنه درې ته بدلئ اوسپنه دوه ته بدلئ جانز چې دی اوسپنه درې اوسپنه دوه ته بدلئ والډن چې مثبت دوه چې دی مثبت ته بدلئ او دی چې دی صفر ته بدلئ مولبډینم چې دی صحیح ده نو مولبډینم موږ مخکې ویله چې مولبډینم چې دی د شپږو نه سلور چې پنځو ته بدلئ خو مولبډینم چې دی دا بلې درېو ته بدلئ یورینیم موږ مخکې ویله چې مثلا شپږ چې دی نو والډن چې دی څلورو ته بدلئ خو جانز چې دی څلورو درېو ته چې دی هغه بدلئ وینیډیم موږ خبره وکړه چې پنځو نه ځي څلورو ته په سلور ریډکټر کې خو په جانز ریډکټر کې به ټو ته بدلئ صحیح ده دا تاسو ریاکشن یې وګورئ دا او ټایټینم چې کوم دی پلس 4 اکسیډیشن سټیټ کې د ټایټینم موږ سره دغه سره بالکل ریاکشن نه کوي او کرومیم 3 سره هم چې دی ریاکشن نه کوي صحیح ده نو ټایټینم او کرومیم 3 سره بالکل ریاکشن نه کوي او جانز چې دی چې هغه جست والا دی نو هغه ټایټینم چې دی بدلئ په څلورو نه درېو ته او کرومیم چې کوم دی درېو نه بدلئ دوو ته صحیح ده دا ډیفرنس دی بټوین جانز ریډکټر او والډن ریډکټر ترمنځ